حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب رحمہ اللہ اللہ دې مغفرت نصیب کړي هغې متعلق لیکي چې یو ورځ یو کس راغی او حضرت ته وی چې په پنجاب کې په پلانکۍ ضلع کې زمونږ او د قادیانیانو ترمنځ مسله جوړه شوې ده او هلته مونږ ته ضرورت دی ستا ته به مونږ سره ځې او که ته لا نړې نو کېدای شي زمونږ دا ټول کلی د مسلمان پاتې نه شي نو په هغه په کور کې یو زوی بیمار او ډاکټرانو ورته ویلي چې دا لا علاجه دی نو کور والا ته وایي چې ما له یو بیګ ته جوړه واچوه زه ځم هغه ته دا زوی ته وګوره دا په دې حال دی چې نن دی یا شپې دی یا سهار دی دا به مړ شي نو هغه ته هلته د مسلمانانو د عقیدې مسله ده په دغه حال کې چې د کور راوتو نو هغه زوی د لاسه ونیو بابا دا یوه شپه خو زما دپاره وکړه نو په سترګو کې اوښکې راغلې وتې بچیه که زه واپس رالم نو بیا به تا سره ملاقات کېږي او که واپس د راتلو نه مخکې ته لاړې نو په حوض کوثر به ملاقات په دې حال کې د کوره راووت وایي په اډه کې چې په بس کې ناست و بس روانېدو نو یو کس ورته راغی چې حضرت زوی دې وفات شي هغه ورته د تدفین او کفن دفن او د جنازې لمونځ دا فرض کفایه ده او د مسلمانانو ایمان او عقیده بچ کول دا فرض عین دا خپل زوی سکا یو زوی دی دا هغه جنازه یې ونه کړه ولاړو